अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू वहदा व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व महबूबना व महबूब रब्बिना व अत्क़ाना व अअलाना व अजलाना व अत्यबना व अतहरना व अकमलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु लिल मुअमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बका बैना अस्वाबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम मुसलमानानो, अल्लाह तबारक व तआला पख्पल अज़ीमुशान किताब की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पख्पलो फरामीनो मुक़द्दसों के इंसानी हुकूक द इंसान शान मकाम इज़्ज़त हुर्मत द दी तस्किरा कड़ी दा और दाउम आगा खबरी दी ची दे सरा द मुआशरी न जुल्म खत्मीगी द यौबल हुकूक पे माल के द खत्मीगी उम्दा आगा खबरी दी ची पदे सरा इंसान के अखलाकी बुलंदी पैदा कीगी, गफ़वा और माफ़ी, तवाज़ु, ईसार, हमदर्दी दे सरदा वजूद तराजी तकब्बुर ख़त्मीगी, बुखल कीना हसद दा ख़त्मीगी। नु पदे वजह दा ढेर अहम उन्वान दे अल्लाह तबारक व तआला फरमाई वख्फ़िज़ जनाहका लिलमुमिनीन, ईमान वाला ता खपल वज़र का तसाता लेकिन उगल गह का तोड़ा गुजारा कवा
دارنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دون پوری منگو تاستا انسانی حقوق خی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکہ کہ پتا سو کہ سوک جماعتونو ترازے یا بازارونو ترازے او دسرا سو تورا یا غشی نو هغه په دې انداز سره تاسو نیسئ چې بل مسلمان له په تکلیفو نه رسیخه. دونه احتیاط. د مسلمان صفت بدایي د پزړه کې به رحمي او کله چې یو انسان کې رحمي په بل مسلمان باندې پد باندې بعد الله رب العزت د طرفنا د رحم بارانی. یو حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لا یرحم الناس لا یرحمه اللہ. سوک چی په خلق باندې رحم نه کوي نو په د باندې الله هم رحم نه کوي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سره دونه د انسانی حقوق فکرو چې یو پیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامانو تا د مقتدیانو حقوق مور په ګوته کو چې ګوریات ساته ک کلم تاسو جمع تمخ کی شوی امامتی ور کوي نو موز وته لګلن کوي ښا پر از موز دی ته امامه نو دا لګلن کول پکاري. اولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونتا انسانی حقوق پا گتا کیا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. زکا دی مقتدیانو کی با کمزوری مینو بیمار بمینو دارنگی مشران بوڑاگان بمی. یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی زمستود ریگم نو زما ارادی چې دا منز اگت کم نو چرتا درستو نا دا یو ماشوم دا جڑا آواز میں تر وگوشی نو منز را لن کم چیرہ مورتا بے تکلیفی خوا اور بے پریشانی. زمون پیغمبر خو یو تن تا دا پریشانی رسولم نغوڑی. پدی وجہ یو بل حدیث پاک کے راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختخکاروی چی المسلم اخو المسلم. چوس یو کم یو تن ځان مسلم گنی ځان مسلمان گنی ځان د پیغمبر علیہ السلام امتی گنی وی دی حدیث نبار موزا دی حدیث بان اخپی کی نرے دی حدیث تا بدو نگوری دی حدیث تا سپکو نگوری دی حدیث نا انکارو نکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم اخو المسلم. مسلمان چی دی دا بل مسلمان روڑ دے اس دا بل مسلمان دیر گناہگار دے مسلمان خودی دا اسلام نے خود نشی خارج ہو لی ستا دیر بدیم شی او ستا و سر دیر ذاتیاتم دی خو پیغمبر وی دا ستا روڑ دے. المسلم اخو المسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم اخو المسلم دا مسلمان روڑ دے. مسلمان کا بھائی ہے.
ټول کلمګو دا خپل میس کی رونه خويندې خنورور میں شو نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یظلمہ فرور بظلم نکے پدی خپل رور باندې بظلم نکے ولا یسلمہ انبه د بلچا ظلم تپری دی اب د مسلمان شانی لا یظلمه دی په خپلم په دی مسلمان ظلم نه کوي د بلچا ظلم تبهم نه پری دی یعنی بے امداد به نه پری دی نن زمونږ دا سوچتا چې زما دا مسلمان رور دی په دغه ظلم کیږي نو زه څنګه د سره امداد وکم او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بلا یو ډیره قیمتي خبره ارشاد فرمایلی دا ګوره محترم مونږ او تاسو ټول د الله د امداد محتاج یو زمون ډیر حاجتونه دی الله تا کله خو مونږ دا حاجتونه الله ته پیش کوو دغه حاجتونو پورا کول د الله نه غواړو په عبادتو سره په دعاګانو سره همون ته دا پته نه لګي چې دا دعا به زما قبول شي او کنه دا عبادت به زمون قبول شي او کنه مونږ ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو عمل راخی کتا دا کار شروع کو نو الله رب العزت با ستا د حاجت پورا کېدو کې ولګي ښا دا سونه لوی خبره ده اوس کول پکار دی چې الله زمو حاجت پوره کی دا سه کم یو عمل دی چې پاغه سره د الله امداد مونږ سره شامل حال کیږي هغه عمل ګران نه دی ډیر آسان عمل دی سو مشکلات هم پکې نشتا سو پریشانې هم پکې نشتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ سوکم چید یو مسلمان رور د حاجت پورا کېدو کې ولګي دا بلا غرض بلا عوض بغیر لالچنا ستم نیہ د اوٹ نوٹ تمام نیا کلا یو تند یو مسلمان ضرور سرا د خېګړې منډې تړلې ویا خود د ستمای لالچی یا د نوٹ یا د اوټ یا پجیم کی د کوټ دا نه بس دی وی چونکی مسلمان چې دینو المسلمو اخو المسلمان مسلمان د مسلمان رور دینو نبی علیہ السلام فرمائی سوکم چې د خپل مسلمان رور په یو حاجت شرعی پوره کېدو کې ولګیدا زبادی بیم پنا تنگی بیم پای باندې نه من کان فی حاجت اخیه چام چې د یو مسلمان رور یو حاجت پورا کو اے دا حاجت پورم نو کو خودی دا یو مسلمان رور پا حاجت پورا کېدو کې ولګېدو نو کان اللہ فی حاجته اللہ بستا حاجت پورا کوي دا اللہ دا امداد یو عمل مونږ ته پیغمبر رو خودو چې تاسو مشکلات دي تاسو پریشانې دي اوستوي چې دا الله ما ته پوره کیته د بل مسلمان رو حاجت پوره کول شروع کا او دا خو صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه دی خپل صحیحینو کې دا ذکر کړی دی او د دې حدیث راوی سیدنا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من کان فی حاجت اخیه ته مسلمان رور حاجت ته
زمون خلک زیرو که ماته به د اجت راځي او کنه بر سره وګورم وې زبم د بیا کراند اخلاص کم زبرم پر سرسترګو جوړم دا انساني سوچ نه دی دا سوچ کا ورا به زمانہ د چا ضرورتونه پوره کی دغه بعضی پرزئی هغه از دې کې نه پټ کیږي ته ځان داسې پرزه جوړه کا چې ته ارزه پټ کیږي په بیکاره پرزه خلق څه کی ځان بیکاره پرزه جوړول نه پکار بیکاره پرزه هو کباړیم بیان علی دا مو جماعت به مسلمان لغون تاجت امرا پیښ شو ایک قرض پکار دی تا دا غاجت پورا کو نور سه مشکلاتو کې ہوتا او سره منډه ترل هواله سه پریشانې کې ہوا اور پسې جمله کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فرج عن مسلمن کربتن چاچی د یو مسلمان ورور نه یو مصیبت د پکو دا سوچ پکار دی زموږ نن سوچ څه دی موږ دا بل مسلمان خ په مسائلو کې خ په ټینشن کې خ پریشانو کې او خ کړيږي او خ ذلیل شي دا به کوم انسان چې دا سوچ لري دا به څونه بدبخت دی خدا به بار بار مشق غواړي ځکه موږ پسې نفس او شیطان هم لګېدلې نوړه کې حسد هم راشي نوړه کې کینه هم راشي نوړه کې بغض هم راشي دا ټول روحاني بیماری بیا یو بل پسې ډیر شي سړی کې پیدا شي دې زمانہ دی گاونډي په مخ کې لاړ نشي دې پتره کې لاړ نشي دې عزتونه نه دا غلط سوچ دی الله اکبر کبیره او دا داسې امراض دي روحاني امراض دي او متعدی امراض دي زما استاد دی هغه د ما د خپل سکر ور سره معمولی خپکان راغلی اړمه د خپاو دا خو راځي او یو سورې بعد هغه راغی نو زما بچیو نو هغه تر سره تیر شو نو زماري بچیو ته سلام ونکو وی ما ته خپکان راغی وی زما روړ دی او ګوره دا وړو کې اونته دی او د خپل تر سره سلام ونکو وړې مې څه خپه شو وې زوی مې راووختو چې بچی ګوره دا ترې دونه مدباد راغلی و په دې لاره تېرېدو تا سره سلامونه کوي ما ته چې بابا جان ستا سره نه لګي نو دغه په سلام څه کوم وی ما وی چې ښه دا که زما د نه لګېدو د وجې نه ګوره په بچي مې سره شو وی مغه ځان سره کولړ وته دیرې ته وی ما ته جړه مې نه خپو نه راتلم خدا دغه شانتي چلو شو امر پاسې دو په جړا شو نو دا متعدی امراض شي زموږ لکه چا سره بغض حسد کینا دغه د ذلت سوچ دا به آلړي زما بچو ته منتقل کیږي نو دا به زما چې کم معتقدین او ارادتمند دي نو دا به ته منتقل کیږي او بیا پدې کې د منبر محراب حاملینو ته ډېر احتیاط پکار دی چونکه د دې مقتدیانی د دې عقیدتمندي د دې مریدانی د دې شاګردانی نو اوس چې زم مولوی صاحب ما امام صاحب ما او زما سره شاګردان می ما سره محبت هم لري او زه د بل چا سره بغض او حسد او کینه لرم نو د دې با قدرتی کار دي ته هم د بغض او حسد او کینه منتقل کی د دې هم داخل کو سره نو څونه نقصان بکی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل د پیغمبر سونه خسته ارشادات دی مونږ ته سونه انساني حقوق خیا من فرج عن مسلمن کربتن فرج الله عنه بها کربتن من کرب یوم القیامه تا د یو مسلمان نه د دنیا یو تکلیف لري کا د دنیا یو سخت ادا لري کا الله تبارک وتعالى بعد دې په برکت سره تانا د قیامت د ورځې د غډیر اشد سختونه سختي لري کی اور پسې جمله وورا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورپسې فرمایل ومن ستر مسلمن ستره الله یوم القیامه دنیا کې استاپ مخامخ
تا یو مسلمان رود یو گاونډي یو غلطی ته نو شو تا نا گفت به حالات کی ولید اوس ته بل زینوي صرف غم خاده کې وینو پلان کې خدا سے ما ته معلوم دی مړه ته دا غیبونه خلکو ته بیانول شروع کی ډېر نقصانی شیز دی پیغمبر علیہ السلام ډېر بهترین روحانی معالج او سپیشلسټم دی کنه زموږ د روحانی امراضو علاج کی پیغمبر علیہ السلام من ستر مسلمن چاچی یو مسلمان رور باندې دغه د کمو کو تاهو تا ته پتو لګی دا دغه س ویک پوینټس تا مخه تراله تا پردا واچوله تا پاغي باندې پردا واچوله ستره الله یوم القیامه اوس د قیامت پرز ستا واړه ویک پوینټس بمرا مخه تکیږي نو پتا به الله په هغه ورځ باندې چې شرګا وي د آدم بابا نروالی د نبی رسول سلام د اخیری امتی پورې ټول انسانانو پیریان به موجودي نو کته نه په دنیا کې داسې څه غلطي کمی کوتای شي الله بتا ته ال تپاغي پردا واچیخه دا مونږ ته نبی کرم صلی الله علیه وسلم اخلاقم خي انساني حقوقم راته خي نن معاشره کې د دې ډېر فقدان دی نن انساني حقوق نشته دې ته بدن نیکانو خلقو د صلحاو مجلس کې ناس ته پکاري یو عالمو هغه فرمایل وکړه چې دا یو تن ته دی بل ته چې اخوا شو دی خوا شو زما دا اړه سم پر پیدو شو چې ګوره دی هغه تن چې داغه پړ کې ایمان دې کډیر ګناګارم دي نو ایمان ستا خوشته کنه ایمان خو دې کډیر انسان ګناګار شي مې چې ګوره دې سونه په بے کرامه او بے احترامه ته دې خوشو اخوش موږ ریوان مرکز کیو د دې کوټه بلوچستان یو مولانا سه پښتونو نو د علماء ته وی چې مخ کې راشه نو زمونږه خو که اردو وایو یا بل جب وایو نو موږ دا غجبه دا نشیب و فراز او دا غي د ادبی او د محاوري جملو نه خو نه خبر او بس جټکانه اردوي دا د کوټي مولانا سے علماء ته وی علماء آگے جاؤ مولانا جمشید صاحب راون کې اورډیر لوی شول حدیث تیر شوی دی سو کاله مخ کې وفات شوی رحمه الله ډیر بزرگ انسانو هغه چې دا جمله اورید چې آگے جاؤ هغه ودرې دو ډیر زور نه وتاو کا بھائی इनको کہہ دو کہ آگے تشریف لے آؤ دا انسانی قدر دی آگے تشریف لے آؤ د دې زرګر کاکا په دکان کې چې کم هغه صفائی کوي دغه د دکان چې کم دنه خوري نورم پکې سګن بلا پراتی نو هغه خرسي زرګر د دکان هغه خوري خلک اخلي د بای د زرګر د دکان دا خوري اولی قیمتي دي کی دیشي چې پدې کې چې د سرو زرو ذراتی چې انسان ډیر بدعمل او ډیر بد کردار او ډیر بے خوند او ډیر بدتمیزه کې به د ایمان زره نه یاره نو خپل لکه د انسان اهمیت یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله فرمایي من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله کوم چا چې د سار منځو کو دغه دوه مضمونونه مه ترازی دی حدیث کې چا چې د سار منځو کو په هو فی ذمه الله دی د الله په پیمان او عهد کې شو دی د الله په امن کې شو دا ډېر لوی مقام شو چې کوم یو تند الله په امن کې راغی ټول هغه چېړي اوس تعالی پته نشته چې دې سړي سار مسکړي کنه دې کړي لکه مسلمان دی خامخا به سار مسکړي
چې د سار مسکړی دی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح مسلم کی روایت نقل کړي په هوا فی ذمت الله دا مسلمان ک ډیر د ګنا نه ډک ته خو دې د الله په امن کې دی دیونه چیړي دی په یو لوی قلا کې دی اوس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بل حدیث پاک دی لا تحاسدوا یو بل سره حسد مکه چې کله دا اخلاقو بعض علماء د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه بارک لیکلی د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت تیر شوی بعض علماء دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردو او سړی کې د جرح او تعدیل کتابونو کې د ډیټا وګوري نو د دون صفات او کوالټیز بیان شوی دونه د امام بخاری رحمت الله علیه نه بیان شوی دا هغه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه گاون کې یو يهودیو هغه کور خرڅو نو چې کله گا کور په سراغ وي دا کور په سودی وي مثلا د هغه وخت په مناسبت دا په شل زره لکه خواوشا کې دغه عمر کور په لز زره خرڅيږي او ته په شل زره خرڅي وي بالکل دا منم چې په لز زره خرڅيږي خو ما سره دې خوا کم گاونډي دي کم اخلاق دي کم با کردار دا لز زره دای قیمت ده در دې خو ماحول او د دې خو گاونګيري قیمت هم لز زره دي یو داسې وخت وو چې کوم ځای کې گاونډي خدي با اخلاق دي نو هغه ځای کې سړی کورم ګران اخلي بعض علماء لیکلي دي عمر بن خطاب رضی الله عنه ته فیصله راغله یو تن 50 مکه خرڅ کړو هغه خپل ازمکه کې څه خدمت کو پکې یو کان او خزانه ملو شو هغه وی چې ما دا پټي اغسته دي ما خدا خزانه نه اغسته ما سره پټي اغسته سړی په سراغ دا خزانه ستا پټي کې ودا ولغوي نه ما پتا غون پټي در خرڅ کړي دا غستا قسمت دی اوس د دوړو جګړه شو په دې باندې ننم داسې جګړه مال به تاسو لیدلی الله اکبر کبیره داسې دورم دی داسې انسانانم تیر شوي او دا خزانه ستا غوی نه دا ستا په دې جګړه ده بعضې کتابونو لیکلي چې عمر بن خطاب رضی الله ته فیصله راغله هغه هم حیران چې اوس به دې کې څه فیصله وکړو نو هغه ته تپوس وکړو ستاسو اولاد شته نو دواړو او اولاد مو شته نو بیا پای کې دغه یو تن وستا بچې با دی بل بچی ته په نکاح کو بس دا په کې میس کې مہر شيخه په دې ولا پیسې لاو امام بجلی رحمت الله علیه او تابع تیر شوی هغه د چانه یو سورلې واغسته اس مثلا 5000 واغستو څه کسان ورکر رااله دوستان یو ورګه تا ډېر ښه سودا کړې دا داسې مزیدار اس دا خو په نغ زرم چې تا غستې نو دار ځانو اجه ما خام شنو چانه چې اسا غستې هوته 100 روپے نورې وړي وې څک ملمانه راغلي وی چې دا اس د نه زرو دي نو بل رسته بل چاته دا خو ډېر ښه اس دي دا خو په لز زرم کم نو 100 روپے بیا وړي مونږ خو نن د دې زنو فقدان دي مونږ سره مونږ دا بل مسلمان زما گاونډي زما تربور زما رشتہ دار دي ذلیل سے ذلیل تری مونږ په دې خوشحالي یا ساته محترم دنیا خو ډېر لګ جون دي نو هغه جان کې بس کو دا روحاني امراض او دا په یو بیان اورېدو سره لړکیږي نه چې سو مونږ په خپل ځان کې دا روحاني امراض دا مونږ ځان کې ګڼلې نه چې واقعي زه روحاني بیمار یم او علاج پکار دی په دې وجہ
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تحاسدوا یو بل سره به حسد نه کوي بی سودی باندې کوي په یو بل دا مرض ممکن را دن نشوي دا په خواخذو کې ډیرو په گاون کې به زنانه جوړه جامه واچوله دی بم خاون ته چې مال هم داسي دا نارینو کې من نه دن نشو لا تحاسدوا نبی اسلام فرمای یو بل سره حسد مکوي ولا تناجشوا نجش دی ته وي دغه انساني حقوق دا هیومن رائټس دي نجش دی ته وي چې دوه کسان دي یو د چانه سودا یا ساروي س اخلي دیو ته دا مال په 50000 راکا دیخوا بل تن راغه دغه غستو اراده نشته دیو ته یې نه پاویا زرا اخلم دا بل پیراتی زی چې ته نجش وي دا نن په میلو کې وګوره کنه میلو کې هم ټول دغه سیس چلی خپل ملګری به په کمیشن ساتلی او په دې اخلم هغه اخلی نه نبی اسلام وی دا شیز مکوي ولا تناجشوا ولا تدابروا تدابروا مطلب دا دی یو بل سره نه لګي کوي ما یو بل تشا کوي ما چې چا سره نه لګي نو چې مخ ته راشي دې شا واړی دا څه مکوي دا اخلاق دي دا انساني حقوق دي الله اکبر کبیر الله دې په خپل فضل او کرم سره زموږ د روحاني امراض زموږ ختم ممکن ان د بل ته عزت برداشت کېد نشته او که څوک را لغوه کې پس پسو کې دا پلان کې دا سری بیا دغه ټول عمر نه پرات کو ولا تدابروا او بل ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بیع دی نکی سودا دی نکی باز استاسو نه په سودا د بازو یو تن سوداو کا هغه سره خبره ډن شو ایجاب قبول شو او تو ته بیا د ماته لګ ګران راکا داسې مکه وکونو عباد الله اخوانا اے د الله بندگانو رونه شه او نبی علیہ السلام دام فرمایلی لا یؤمن احدکم تاسو کې یو تن کامل مومن نشي کېږي حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه تر دې چې دی بل مسلمان ته هغه څه خوخ نه کی چې کم ځان ته خوخی د ځان ته چې څه خوخی او د دې بل ته نه خوخی ودلته ځین ته سوال لذي چې به یو تن دی زما خو د فلمونو او ډرامې او د بی حیايي او د سودونو او حرام خورې ډېرې خوخي دا به بل تم خوخم نه دا حدیث چې موږ امام نسائی رحمت الله علیه کتاب کې وګورو التوسر دي چې ما يحب لنفسه من خير د خیر اوس موږ ځان ته یو سیس خوخو نو که چې دا هغه سیس بل مسلمان استعمال کراولي نو بیا راشه کتاو دی موږ نیم نه پاتې کیږو ویلي کیږو دا مونږ روحاني مرض دی اما ابتدا کی وی ګوري دا متعدی دی ته د قام مشری ته د کور مشری ته د خاندان مشری تاکي کلوغون ته پزله کې دا مرزونه رااله دا بستا کشرانو ته ستا معتقدینو ته ستا چې کم پالورز دی دا بری ته منتقل کیږي مستونه نقصان وکي او بیا خصوصا د دې منبر او محراب حاملین طبقه د ارچا پالورزوی نو بیا دا کینا دا بغض دا روحانی مرزونه دا بیا د پالورز ته منتقل شي نو معاشره کې به بدامنی حسد او تفرق دا وجود ترازی یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل رور امداد کوا کاغه ظالم دی او که مظلوم صحابیو د الله رسوله د مظلوم په امداد خو پویګو ظالم امداد بسنګ کو نور پسې سبد حدیث اوریدل پکاري
نبی علیہ السلام فرمائی تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاری. دغه رور بای دغه ظلم نه منع کانو دا دغه سره امداد دی. مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسانی حقوق اخلاقیات دا راخی. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ک کله ته مخامخ شوې د یو مسلمان رور سره فسلم علیه نو پاغه باندې سلام کوا. ک کله تعالی دعوت در کو نو هغه قبل واجب ال خلاف شریعت کارونه نه ګورخه او سره یاد ساته. و اذا دعاک د خاده دعوت دی د واده دعوت دی یو پروګرام دعوت دی خپل ته خلاف شریعت کارونه پای کې نشته دعوت قبول کا. او اذا عطسا فحمد الله فشمته چې کله د اپرینجیو کو انترشیو کو او د الحمدلله او وینو توتا يرحمک الله وایا. ک کله بیمار شو نو تپوس تیزا چې کله وفات شو جنازه ور پسې کوا جنازه په کوا. دا انسانی حقوق دا د مسلمانانو حقوق په یو بل باندې. یو روایت کې راځي نبی رسول الله فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. په هر مسلمان د بل مسلمان بارکه حرام دي دا غوینه تویول دا مال ضایع کول او د عزت غست. بل مسلمان عزت بنا لی د بل مسلمان د بیزته سوچ بنکی دا ویل او ریدل ډیر آسان دي خو بیا چې خبره د پریکټیکل شنو بیا ډیر ګران دي. ما ابتدا کې حدیث لسته ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمن للمؤمن مومن د پاره د مومن مسلمان د پاره د مسلمان. دا نه وی چې ستا سکرور ستا د ترزوی ستا د مامازوی نه مسلمان د پاره د بل مسلمان کدا یو مسلمان د اما دی او کدا بل د کما دی کدا یو د مشرق دی او کدا بل د مغرب دی کدا یو د یو قبیله دی او کدا بل د بل قبیله دی کدا یو د یو خیل دی او کدا بل د بل خیل دی. یاد ساتي زموږ دین اسلام کې د دې خیلونو د دې قومونو په دې کې اس یو قوم ته په بل فضیلت نه دی حاصل. ای زما واست بس خیلونه مړه چې یو سړی هاشمی او قریشی شي ینه بل غټ پاک خیلی قریشی او هاشمی ابو لهب قریشی مو هاشمی موخه. قرآن سوئی تبت یدا ابی لہب و تب. اصل میں کچھ نہیں ہے سلسلہ نام و نسب وہی اچھا ہے یہاں جس کا ضمیر اچھا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمن للمؤمن مومن دفار د مومن کل بنیان پشاند آبادی دی یشد بعضه بعضا دی آبادی بعض راټینګ کړي کنه دیکھیں خختی دی گٹی دی یو بل پاسه لګی دی دا بادی غون راټینګ کړي دی او دا حدیث نبی اسلام بیانو وشبک بین اصابعه داس تشبیک بین الاصابع کو ګوتی یو بل کې ور دا باری داس یو بل سره کلک لګی دی نو یو مسلمان به بل مسلمان داس کلک ملا تړي. الله دې زموږ د زړونو نه حسد کینه بغضونه دا ختم کی. الله دې زموږ په زړونو کې د بل مسلمان قدردانی احترام او اکرام پیدا کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا رب سنت